السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو مسلمانانو ورونو، امید در رب لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله وئ. زه ستاسو دپاره نن یو بهترینه وظیفه ذکر کومه. هغه وظیفه د ذهن تیزېدو په باره کې ده. نن سبا عموماً بعضې خلکو ته دا شکایت وي چې زما ذهن کمزوری دی، زما مطالعه کومه ذهن کې مې نه کښېني او یاد راته نه پاتې کېږي. نو د هغې دپاره یو بهترین عمل او بهترینه وظیفه ده، او دا د الله رب العزت صفتي نومونه دي، او دې په کولو سره به الله رب العزت ستاسو ذهن تیز کړي او مطالعه هغه به ستاسو ته یاده پاتې کېږي. سټډي چې تاسو کوئ هغه به تاسو ته یاد پاتې کېږي. هغه وظیفه دا ده چې کله یو کس فرض لمونځ وکړي، د فرض لمونځ نه پس د ښي لاس دا تلی دا په دې تندي باندې کېږدي او 5 پیرې یا علیمو یا علیمو یا حفیظو یا قویو دا 3 الفاظ دا 5 کرته ووایي. خو د دې الفاظو سره به په زړه کې ځان سره دا راولي چې یا علیمو، ای الله زما په علم کې اضافه وکړي، یا حفیظو، یا الله زما په حافظه کې اضافه وکړي، او یا قویو، ای الله زما حافظه مضبوطه کړي. دا به ورسره په زړه کې راولي. د هغې نه پس به بیا لاس کښته کړي او یو 3 پیرې به رب اشرح لی صدري ویسر لی امري واحلل عقدة من لساني دا ووایي، او یو پیره به ربي زدني علما دا ووایي، او بیا به د هغې سره د دې ښي طرف نه د دې ګس طرف ته د دې ښي طرف نه ګس طرف ته به پې ځان دم کړي. نو انشاءالله په دې سره به الله رب العزت د دماغ هغه تیز کړي، د ده مطالعه هغه یاد پاتې کېږي، او دی چې کوم سټډي وغیره کوي نو هغه به دې په اسانتیا سره هغه کوي.